بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سر اعظم تاسو ور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی نیاک درې ته پنیاک در کې شالګه کلی تا د الستان رور کوړه الستان رور کم چې بدل ته کې ټرکونو کې مزدوري کوله ابوجه به کتبره کولې ټرکونو به لوډ ان لوډ کول خپل بچیانو له به حلاله مزدوري کوله ماخام به 200 روپیو ګټلې بچیانو ته وای پی تیل مالګه صابون او د حلالو هغه روزي به راوړه کم چې باغ ټول ورس په خپل ملا باندې بورېخ کتبره کړی وي او کوم مزدوري به کړی و الستان اور چې کله د ګردو پرنځخته شو سډېره مداغه بیماری وکړو دا بیماری نه بعد د نن اتم میاشتې وړاندې هغه په حق ورسېدو الستان اور د خپل مرګ نه بعد داغه چې کله د ژوند هغه بازی بایله داغه نشپګ لوريانی او یو بچنګې پاتې شوی دی کم چې دا وخت زما په څنګ کې ناشته دغه یو وړکې بچې پرې خو دی د نیاک درې شالګا په دې غرونو کې د دې خلکو دلته کې د مزدورۍ هم داسې حالات دي چې بس د کال یو سیزن ته ناسوي د ټرکونو لوډ ان لوډ نن نور دا خو داسې علاقه ده چې د مزدورۍ هم ډېر زیات سره روزګار نشته غریبي ډېره زیاته ده غربت ډېر زیات دی د دې کور د حالاتو نه هم تاسو ته پته لګېدلې وي او چې کله بیا بچی یتیم شي بیا شپږ خویندې شي او د ګټ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سر اعظم تاسو ور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی نیاک درې ته پنیاک در کې شالګه کلی تا د الستان رور کوړه الستان رور کم چې بدل ته کې ټرکونو کې مزدوري کوله ابوجه به کتبره کولې ټرکونو به لوډ ان لوډ کول خپل بچیانو له به حلاله مزدوري کوله ماخام به 200 روپیو ګټلې بچیانو ته وای پی تیل مالګه صابون او د حلالو هغه روزي به راوړه کم چې باغ ټول ورس په خپل ملا باندې بورېخ کتبره کړی وي او کوم مزدوري به کړی و الستان اور چې کله د ګردو پرنځخته شو سډېره مداغه بیماری وکړو دا بیماری نه بعد د نن اتم میاشتې وړاندې هغه په حق ورسېدو الستان اور د خپل مرګ نه بعد داغه چې کله د ژوند هغه بازی بایله داغه نشپګ لوريانی او یو بچنګې پاتې شوی دی کم چې دا وخت زما په څنګ کې ناشته دغه یو وړکې بچې پرې خو دی د نیاک درې شالګا په دې غرونو کې د دې خلکو دلته کې د مزدورۍ هم داسې حالات دي چې بس د کال یو سیزن ته ناسوي د ټرکونو لوډ ان لوډ نن نور دا خو داسې علاقه ده چې د مزدورۍ هم ډېر زیات سره روزګار نشته غریبي ډېره زیاته ده غربت ډېر زیات دی د دې کور د حالاتو نه هم تاسو ته پته لګېدلې وي او چې کله بیا بچی یتیم شي بیا شپږ خویندې شي او د ګټې وټې څوک وي هم نه یو بچی وي بلال دا 3 کالو په عمر کې زموږ سره هغه خور ناسته ده هغه بچیان ناستې د دې د ژوند په اړه چې د دې په ژوند کې څومره سختي دي څومره تیارې دي دوی په څه باندې دا بچیان ساتي د دوی د جامو د پیزارو څه بندوبست دی د دوی د ژوند هر هغه ضرورت کم چې زما او ستا ضرورت یې هغه دوی د کم ځګي نه سر کوي د دې خپلې خور نه به یو څه تپوسونه کوو راځئ زموږ سره خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې درته وایي الستان نور چې جم دی
تا راکړې بل راکړې زکات راکړی یاره اړې نه چا سره لېږلي دې اتو میاشتو کې مونږ له چا هېڅ نه راکړې خو لیدلي به غوندې هر څه به وي خو کم 2-3 ټیمه رزق چې دی هغه پوره کېږي نه یاره وروره نه یا وخت وخوري نو بل وخت یا وي او یا نه دغه ژوند دی وروره اوس تللي مو پارټي ته پردي پارټي ته تللي مو شالشه مو صاحب مې وکړو را مې وړو ډوډۍ کله وي او کله نه یا یو ګاونډي راولېږي یا بل ګاونډي راولېږي او ته ته خپه ته چې دا ملک خوشی دی نه چا ته څوک څه ورکوي نه ښه نه بد ښه دا ملک تا ته معلوم دی خوشی دی سپېره دی خوره چې کله کور کې نه وي که نه تاسو وایئ کله روټۍ نه کله ترکاري نه چې څه نه نو دا بچیان خو به یې غواړي دا خو په دې دا ماشومان خو نه پوهېږي بیا ورسره څه کوي څه اوسه کوم څه وږی مږی ولورید کومه جو قلارې کومه پېنو او غوزانو دانې ورکم چا راکړي او ډېر ښه ژوند موږ تېر کړی و اوس را پسې خوشی ژوند راغی سیما بچه څنګه خیر ولې ژاړې بچو پلار دې یادېږي بچه اچھا جم دیوار سره ډېر تېر بچو اوس څه نشته بچې چې بل ځل راځم تاله سره وړم څه ته ضرورت دی جامې درله وړم او نور چې روټۍ یې په کور کې بچو نه نو بیا څه کوې مور ته ژاړئ نه موره کم ځای نه وړي بچي تاسو له بیا ډوډۍ چې کله چې چا پلار مړ شي نو بیا کور کې چې ډوډۍ او جامې پیزار وکړه نه دا ولې نه سکول ته ځې بچو څوم کې اول کې سکول ته چې ځې مور پیسې درکوي نه ولې نه درکوي نه یې وسه نه یې وسه نه مخکې چې بابا جم دی تلې به درکولی وې 100 روپۍ به درکول لس نو اوس دې بابا یادېږي چې کاش چې هغې وي چې ما ته خو به پیسې راکولې نور ملګري پیسې راوړي بچې سکول ته تاله څه درکوي که نه درکوي نه بیا ته څه کوې او چې مېوې خوري زه خفه کېږم منیبه څنګه بچې خیر دی سکول وې نه ولې نه پلار مې نشته وي سکول اوس نه وایو نشو ویلی کور نه څه بچو مدرسې ته صرف ځم نور چېرته نه پلار د ژوند نه بعد بچې کله چې پلار مړ دی ژوند کې څونه سختي دي ستاسو په دې کور باندې څه سختي تېرېږي لږ ماته ډېر ښه ګلې نه چای نه مدرسې ته چې بچې د مدرسې کپړې پیزار یا قرآن مجید سپاره څه لګیا غوي نه نه څه کوئ بل چا راوړو بل چا نه یو څوک راکړي بل څوک راکړي مدرسه کې نور څه نه وړو بس مور وایي بچې چې ډوډۍ کور کې نه چې نه نو بیا ورته ژاړئ دا مور کم ځای تاسو له راوړي بچو جاړو دي تا چې نه نو بیا لاړ شو وږي کله چې بچې انګولې نه کور کې روټۍ نه تاسو له وږي پاخه کې که نه او وږی وخورئ هغې باندې ګزاره کېږي نه مجبوري م ده بلال څنګه بچې خیمه سکول ته ځې او څوم کې پوخ کې پوخت نه کې او بابا دې یادېږي بچې او تا سر پیسو په ژړل مور ته چې 10 روپۍ راکړه او بیا څه وکړه بیا رانکړي درې نه کړې دا ولې بچې ته خو شپږو خوریانو یو ورور یې او چې کله یو ورور په کور کې خو ډېر زیات نیازبین یم تا له ولې نه درکوې پیسې پلار مې وړلې پیسې کور دی نو پیسې چې نه کور کې بچې بیا داسې ځای سکول ته او سکول له دله بوټان پیزار جامې پیزار علي که زاړو کې ځای پردو کې دې زاړو کې شو دا چا درکړي دا دې ورته ګاونډیانو ته خفه کېږې نه بچې چې نور ملګري نه وي بستې راوړي ښکلي پیزار راوړي او خفه کېږم سکول کې ملګري ځانه سالي بیوار څه ته نه لې بیا څه کې بیا راشم پلار جان دې ورته نوې پیسې درکولې بچو او څو به یې درکړو 15 مې راکولې
اوس څوک نه درکوي؟ دا دا ولې؟ بابا دشتي څوک نه راکوي. بل ځل چې راځم بچو تا له سره وړم بیا ستا څه خوښوي؟ بوټان بوټان دې نشته اوس؟ ده او نور دل سره وړم. ډوډۍ سره بلوز دې شته؟ ده بلوز دله وړم. او بچې د سکول نه مدرسې ته ځې؟ او څومره سپاره یې بچو؟ درېیمه ښه بچې دا راته کله چې بابا جم دی نو هر څه ډېر تېر اوس خو دا مور وایي چې کله روټۍ نه نو بیا وله وږي پخومه یا وله چا نه غوښتې پردي پټي کې وله ساګ راشو کوم دا ژوند ټول داسې تېرېږي. او ټول عمر همدغه شان تېرېږي. خپل ژوند په اړه باندې ډېر ترکان تاسو ګوري ډېر زیات غیرتمند پښتانه دي ستاسو سره به ډېرې مرستې کوي. کمې سختې چې ستاسو په ژوند کې د هغه لږ دي ته ووایه بچې چې وایي مونږ وایي داسې داسې سختې تېروو مونږ نهارې تېروو څه تېروئ په ژوند کې ورته ووایه. کله وږي ناست یو کله رالچا وږی راوړی کله رالچا څه راوړي کله رالچا څه راوړي نور وږي ناست یو دقه شانتې چې څه نه وي. مدرسې کپړې هم نشته جامې هېڅ هم نشته دقه شان کله په خپیال به ځو کله هم جامې نه یو کله څه کوو کله څه کوو. سکول ته ځئ بچې؟ نه چې مدرسې ته ځئ؟ څومره سپاره؟ پنځمه کې. ژوند څنګه تېرېږي بچې؟ چې بابا ژوند دی خو ښکلی ژوند دی چې بابا نشته سختې سختې دي. څه سختې دي په ژوند کې هغه لږې ماته ووایه. هغه شانتې رزق نه میلاویږي مدرسې او کپړې هر څه هغه شانتې نه میلاویږي. هلته رانه کپړې غواړي هر څه غواړي هغه شانتې هر څه اوس نشته دی. باجګانې راته وایي کپړې جوړې کوي په هر هفته کې کپړې بدلوي هر څه غواړي. کور کې زموږ داسې حالات دي ورور هم نشته دی پلار هم نشته دی دغه ماشوم ته هم کاتی دي دغه چې غټېږي نو څه وخت به یو موږ د مزدورۍ داسې خاص څوک نشته دی چې موږ له ماښام څه 2 روپو څیز راوړي د خپل پلار په شانتې. ما بخیر ولی غختلو زبا ولی لیوانے وے داچ هر سرا چا سره راوړي نو وخورو او که چا سره نه وړو جو بس ناست یو پریشان مې او پیسې را سره نه وي دې تره مې منډې تړلې ووالې خو چا ولې پیسې ورنه کړې دي اوس خپلې لګولې دي چا نه یې راغېستې دي اوس یې ترې غواړي. څونه قرض دی باندې بچې؟ قرض خو زما د پریشان هم دی زما د پلار د بیمارۍ هم دی هم مې د پوزې پریشان کړی دی هم د سترګې 50,000 روپۍ قرض دی را باندې او دا رانه خلک غواړي خو موږ سره نشته د کوم طرف نه یې وله ورکو. خلک راپسې راځي وایي پیسې راله راکړې موږ سره نشته. هغه خلکو ته نه وایې بچې چې دا خو زموږ پلار مړ دی ځکه را پیسې د کم ځای نه راځي او تاسو له یې د کم ځای نه درکو. موږ کره رزق درک نه لګي نو پیسې د کوم طرف نه ورکو. چې کله چې دا پلار په کور کې که نه دا خو باچایي پلار د کور یو باچایي خو چې کله نه نو دا ژوند به ټول همدقسې بیا تېرېږي چې بچیان به داسې سرې سترګې ګرځي. او جي پلار موږ داسې وخت تېر کړی دی موږ باندې خپل پاپوټې سخت هم نه وه تېره کړې دا 2 میاشتې داسې تېرې شوې لکه چېرته لاره کې چې تېرېږي. بس منوي وایم څنګه بشیروغا خدای خیر راته راپېښ کړي. اختر کې خلک نوې کپړې اچوي نوې پیزارونه اچوي زموږ هېڅ هم نشته موږ سیریان لارې ته ګورو او هېڅ هم نشته. دغه ښکته روډ دی دپاره څه یې کوي بچې چالیستان نور بچو ته به څوک هغه وګو چې ښکته هم درته وړه یا جوار دانې پرېښودې ځانه یو خېجوې د زکات مال. او جي دغه لارې څه کوو چې څوک اواز وکړي بیا یې راوړو که څوک اواز نه کوي ناست یو. دا علاقه خو چې نه دلته کې مزدوري شته او نه داسې د نور چا هم داسې خاص وس نه کېږي ماشین پیسې را سره نشته او چې ځان له پې ماشین والو چې 2 روپۍ پې ګټو ځان له پې ماښام چولې راوړو. ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم آواز د نیاک د ریشالګاه کلي نه. الستان لور بچیان کم چې 6 لوریانې دي
تاسو ته مې شپږ په دې وی چې په دې ځای کې د ناستې ځای نه و نو یو بچی بولقۍ والا کومه د ټولو مشره بچی چې هغه همتې پاسوله چې زه بچی ته دننه کښېنه. زما سره په څنګ کې اوس 4 دا بچیان موجود دي او د 15 بچیان زما سره موجود دي. یو ته مونږ پاسوله او بچی به نهار هم سملی، بچی به د پیزارو د کپړو سره خو به ګزاره وکړي، شلیدلي به واغوندي، پردی به واغوندي، هر څه به وکړي، خو د چي روټۍ سره هېڅ نه کېږي. دا بچیان غواړي، دا د مور ته جاړي. ولې چې هغوی د دې خبرې سره سومه د هغوی خو چې مخکې مونږ ته کم 10-20 روپۍ ورځ میلاوېده په کار ده چې هغه اوس هم مونږ ته میلاو شي، خو اوس هغه ځکه نشته چې الستان رور هغه کمې 2 سترګې چې وې خو پټې شوي دي. هغه سړی خو خاورو لتلی دی کم چې به سهار وختي بازار ته ووتو، غونډه ورځ به پیټې ګرځو په سر باندې چې خپل بچیان چاته هریان ونه درېږي، چاته محتاج ونه درېږي، چېرته د دروازې نه په چا پسې را بهر نه شي. د الستان ور د هغې 2 سترګو بندېدو سره بچیان به اوس دقه روډ سای کوي چې څوک به خیرات راوړي د دروازې نه، څوک به زکات راوړي. او که کله بچیان جاړي نو مور به ورله بیا وږې پخوي چې بچی د روټۍ په ځای دا وږې وخورئ، یا به د پردي پټي نه د شړشمو ساګ هم راوړي، یا به چاته سوال مینت هم کوي چې بچی بیمار دی 200 روپۍ قرض راکئ چې بچی ډاکټر له بوزو. خو هغه خلک داسې سوچ به هم کوي چې الستان خو نشته، د کور له به دا پیسې راځي د کم طرفه، ځکه چې د اول نه د دې بچی د پوز اپریشن چې کوم شي هغه 50,000 روپۍ خو دی اسې هم بقایدار دي، نو نوره قرضه کوي سړی ورکوي، نو دا سوچ به کوي چې د الستان کور ته به دا پیسې راځي د کم ځای نه. نو بیا به څه کېږي؟ بیا به داسې خویندې جاړي، چیغې به وهي، سورې به وهي او خپل بچی به هم په دې قلاروي. هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه دور دی چې کله به په کټوۍ کې 100 ته باندې کوي، کله بل څه به باندې کوي، خو دوکه به ورکوي هغې بلال بچي له کوم چې د شپږو خویندو یو ورور دی چې دا اوده شي یا ورته وږي باندې کړي یا شتی باندې کړي. وخت هغه نه دی، خو قصه بالکل هغه ده. مور به بیا جاړي، سوال مینت به کوي، فریاد به کوي، غوښتنه به کوي، خو هېڅ به نه وي په کور کې. او چې کله ذکر راشي د پلار نه دا وړه بچی سیما تاسو ته ښکاري چې کوم په ګریوان باندې اوښ کې سسیږي، دا هم خبر ده د دې خبرې نه چې کله پلار نه وي نو ژوند ډېر زیات پیکه وي، او ژوند به پیکه ولې نه وي؟ پلار خو د کور باچا وي، سخته وي، راحته وي، باران وي، ګلی وي، پیټې به ګرځوي ټوله ورځ په اوږه، خو چې ماښام د ملنګۍ هغه سیر وړه راوړي کور ته او د بچیانو سره کښېني او په شریکه یې وخوري. خو چې کله پلار نه وي نو ژوند ډېر زیات پیکه وي. ملګرو د ژوند هغه خواږه د ژوند نه لاړ شي کم خواږه چې ما او تاله ډېرې خوشحالۍ راکوي. که په داسې کورونو بیا اخترونه راځي نو هغه اختر هم درد راوړي، هغه اختر هم جړا راوړي، هغه اختر هم سورې راوړي. هر قسمه خوشحالۍ که راځي نو هغه خوشحالۍ به ما او تاله راځي، خو هغه خوشحالي به دې بچي له صرف درد ورکوي او تکلیف به ورکوي. بچی دا هم به یاد دی وایي زه کپړې هم ګنډلی شمه، کاش که خپل مشین کور کې وې نو ماښام له به 100 روپۍ ګټلې، ځان له خو به هم چېرته سیر وړه اخیستی، خو هغه هم نشته. انشاءالله بل ځل چې راځو یو داسې غیرتمند ورور به زمونږ وي د اخلاص په لار، ډېر زیات غیرتمند پښتنو چې داسې رونه، داسې ترګان، داسې زمونږ غیرتمند پښتانه به پیسې را لېږي. د بچیانو لوبې مشین هم راوړو، د دې د ژوند هر هغه ضرورت به انشاءالله پوره کوو ټول په شریکه. او الله تعالی دې زمونږ نه ستاسو او زمونږ او ستاسو نه دا کار تر مرګه پورې واخلي. ملګرو ځکه چې د داسې بچي سره خوشحالۍ شریکول خپل ژوند تر لا تعداده خوشحالۍ را بلل دي. خورئ زمونږ یو تنظیم دی د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په نوم، او هغې درد، هغې احساس، دا کمې جړاګانې چې کمې دي، ستاسو سلګۍ چې کمې دي، هغې سلګو مونږ راغوښتي یو نن دې ځګي ته راغلي یو د بټخېلې نه. هغې ملګرو د طرفه د له داسې لږې غونته کې پیسې اوس در کومه، په دې به د دې بچیانو چې کم د رزق کمی دی چې داسې وخت بیا را نه شي چې وږي ورته باندې نه کوي یا د دروغو شتی ورته باندې نه کوي، نو دوی له به پې وړه چېچنې ګوړه څه به کار وي هغه ورته پوره کړي. انشاءالله ډېر زر دی چې راځم او د هغې غیرتمندو مسافرو ډېرې زیاتې خوشحالۍ به درله وړم. اوس دا پیسې واله هغه کمو مسافرو چې را لېږلي دي د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی را شو کول، هغوی ته به څه دعاګانې کوئ؟ خوشحاله که تاریم خدای خوشحاله کړي، د هغوی د خدای عزت وکړي چې زمونږ څوک غم راضي کوي او څوک زمونږ خفګان دغه کوي، خدای دې خوشحاله کړي او خدای دې نیک عمله کړي، خدای دې خوشحاله کړي او خدای دې د ډېرو خوشحالو خاوندان کړي.
خدای دې زما د بچو زما د حاله وساتي د هغوی بچي دې هم خدای زما د حاله وساتي زما د سر تورې ورځې نه دې خدای وساتي زنانه دې هم خدای د سر تورې ورځې وساتي بچي دې هم خدای زما د حاله وساتي او ستاسو سره هم خدای ښه وکړي تاسو دې هم خدای خوشحاله کړي خدای هم کامیاب کړي وروره ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم آواز امید دی چې تاسو به د دې خویندو درد محسوس کړی وي تاسو به هغه اوښکې هغه سلګۍ هم لیدلي وي او مسافرو له الله تعالی ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي ځکه چې کله ورته هم موږ د اخلاص په سترګه اواز کړی دی نو هغوی د خپلو بچیانو د رزق نه د خپلو خوشحالو نه یې ډېرې خوشحالۍ راشکولې دي او داسې خویندو له او داسې میندو له یې رالېږلي دي وایي دوی ته ورکړئ دا خوشحالۍ چې د دوی د ژوند په خوشحالو کې وي نو هغه زموږ ډېره زیاته خوشحالي ده ډېر په معذرت سره ملګرو دا پروګرامونه ډېر ملګري وایي ډېر زیات سختې د کتو نه دي خو دلته کې درد ډېر زیات دی سختې ډېرې زیاتې دي او چې کم کور له ورځمه کم درد له ورځمه نو همدغه یو سوری دی همدغه یوه چغه ده همدغه یو تکلیف دی چې چای نشته روټۍ نشته کپړه نشته پایزار نشته ولې چې بچی یتیم دی او خور کونډه ده دا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې ډېر زیات برکت راحت او خوشحالۍ وګرځئ ملګرو ځکه چې تاسو په خپل ژوند کې د خپل کور او د خپلو بچو سره سره داسې خویندو له داسې بچیانو له رڼاګانې ورکوئ نو د رب ذوالجلال نه مې همدغه یو دعا ده چې الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې تل عمر رڼاګانې او خوشحالۍ لري خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته